نکاح ایجاب قبول الفاظ په اسانه پښتو ژبه کې راته وخایا دغه نمازي به وې کنه دا پلان کې تا ورکړې وا ورکړې دې دا ارڅ کې تیږي چې نمازي قبول کړې وا قبول دې کړه قبول کړې دا وا قبول کړې دې دا قبول کړې دې دا قبول دې کړه دا څه بوته وي ورته زما دا واده پروګرام دی بده کې بده دې راشي زبر نکاح وکړه سره واده پروګرام دی بس خبر خلاصه یو کس دی راشي خو ګورې پیسې به راکوي اخیراتي نکاحګانې نه د دارالحدیث بجلی کې غټ کرنټ ته د شپې د ورځې بلپونو کې پلقار وي که جوړه نه شي نو ډېر زر به یو پی ایس او لوډ سپیکر هم وسوځي یو سم مصري هلکه څه شوې وصیفه بار وته دا ټیکول غواړي خطبې نه پس به ایجاب قبول کړي جنې پلار د نکاح په وخت کې له جنې نه تپوس ونه کړي هېڅ پروا نشته که چېرته د پلار ته پته وي د جنکۍ نه څه به خبرې ویدن هم خبرې د واده نه څه نه خبرې هسې ځان غلی کوي زموږ په عرف کې تپوس ضرورت نشته هغې وجې ده جنۍ ته پته وي اکثر مور پلار دغه ورځ باندې چا کره ولېږي هغې ته پته ولېږي یا کوټه کې بنده شي نو هغې ته پته وي نو که داسې وي نو ضرورت یې نشته د فضولي دي کم جایز ده که وروستو چاته پته تا لما جیره وکړله او تا سره مې روسله نه ده کړه ته وروستو خبر شوې پې راځي شم څه کېږي بهتره دا ده چې توکیل وکړي هغه ښه خبره ده څه وایي انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس حدیث شارح د قرآن دی اور حدیث اسے باطل کہتا ہے دیکھو پہ نشو نکاح ہوا باطل خبر اخو مات تعویلو قبل ایک ہی سلی دیکھئے دا سر قرآن سر سے نسبت کو حالتا نصوص کثیر دی اس دا تفسیر نہ دے مولانا دا خو مقابل دے نو تفسیر دا قرآن نہ دے خدای باندہ دا سکے دا سوي اولیاء وضاحتو کا چې دا څوک دي بعضې کسان مونږ ته وایي چې عایشې خپله ورېره ورکړې وه خو عایشه ولیه نه وه خو پلار یې موجود دی چې پلار یې تر اوسه اختیار دی مې که دا شیخ الاسلام ولیه دی هغه غواړي دا خونان ټول اولیاء دي که نکاح تړي دوه کسان دي او د ناوې نه اختیار اخلي او خیر دی نه هغه دي چې هغه رشته داران دي که نه فرضي تړي نه دی لګولی سند د حدیث په حلقه ته ماته یاد هغه سند ولا راوړي دي څنګه به دي د ګول راوړل کنه ولې یاد سره راځي دغه سند دا ګول بار چې راځي چې یعنی څنګه سره بیا رسته ملو شې دې په ترکیب ته برابر علما معاملات تجارت وغیرہ نه کوي عوام د شریعت مطابق تجارت نه کوي دا به څه طریقه کوي وای نه کوي شریعت مطابق ټول قصه راواله ونه دې نه کوي اوس کې مجامع تسبیح حاصل او مولانا شي ماتولې دا رضا دا مقاتل نه بغیر ویدنو کوي آیا دا ویدن نکاح دا کنه نه ویدن نکاح دا وعده د نکاح دا وعده د نکاح ویدن نه دا نکاح کله دا الف فریق دین طلاق ور کوي نه نکاح نه شي څنګه طلاق ورکړي یو کس بل کس سره ځمکه رهن کړي په بدل د روپو کې 300 کو روپے ورکړي وي ځمکه نه فې ګناه ده ناروا ده ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسلم یاد ساته مولانا سے قیدی کلی دا ہوا چې کوم ځای کې نفس موجود دی عرف مقابل د نفس اس حقیقت نه لري خبره خلاصه شوه یو دا قاعده شوه دغه قاعده رسوله که کوم ځای کې نفس نی نو هلته کې عرف له اعتبار دو شو دریم نمبر دریم قاعده مورا که چرته د قرائنو نه معلومه شوه چې دا نفس د نبی علیہ السلام په زمانه کې بنا په عرف دی دا نفس د نبی علیہ السلام په زمانه کې بنا په چا دی
عرف دی نو که عرف بدل شو نو خیر دی خلاف د نس عمل کولی شي دغه مخکنو دو د مثال خو ضرورت نشته او د دې وروستني د مثال بل نه درته وروستني مثال څه دی د نبی رسول الله په زمانه کې غنم مکی دي نو رسول الله مبارک په نصوص کې وی کېلن به کېلې البر کېلن به کېلې البر کېلن به کېلې هغه مکیلیو ګوره هلته کې چې دا رسول الله مبارک د کېل اطلاق په بر کوي د عرف سره دی او دې زمانه کې عرف بدل دی غنم په کېل نه خرڅېږي په څه باندې خرڅېږي وزن پروا نشته نو چې کوم ځای کې نص مطابق د عرف راشي نو هلته کې بیا که عرف بدل شي او ظاهر کې د نص مخالفت راځي نو پروا نشته ځکه هغه نص بلا په عرف باندې دا درې خیري دي خبره د اخلاص سره شابه امثال على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة المكيال والوزن ودا اله چې نص پکې نه یا نص د عرف مطابق دو صورتونه دي او طریقه ده دي اهل الابصار هم ضمیر اهل الابصار سره دي کا شورح غزالی نو دوی سنتکم چې تاسو غزالی هغه چې د مالک نس پرسي جوړای تاسو خپل طریقه چې په کومه طریقه باندې پويږي کول شي عبد الوهاب عن ايوب عن محمد بن سيرين لابات العشره لس په یو لسو کول شي دا دلیل لس پرسي خرڅای الک لس دغه تراکا بوجي دا په وزن نه دي موضوعي او مکیزي نه دي لس بوجي تراکا دا یو لس سره ده پروا نه کول شي ما تاسو ته مخکې ویلو چې جنس پکې وي او قدر پکې نه نو تفاضل جایز دی خو نشي حرام پرونکې شي ټول بحث پرونکې نو په هغه لاس هغه په 15 ابو بدلاول لاس هغه په 1200 بدلاول او موضوعي او مکیدي خو نه دي ولې هیڅ پروا نشته لاس غزه ټوکړه او شل غزه ټوکړه بدلاول ولې شي ولې ما ویلو چې قدر تما کېله وزن ته ویلو بل څه نه دا مزروعات دي یو پلاټ دلته دی او یو جرب هلته دی او دا پنځه باندې دی بدلولی شي تاسو پوهېږئ په خبره د مزروعاتو سره تعلق لري کېله وزن سره خو د دې اړخو تعلق نشته دی پوهېږئ نو ما دا قدر بانا 50 سره کړې وه په کېله په وزن په بل شي باندې نه او داسې کولی شي لکه داسې کار کومه چې زه به تاله مالک درکړم ته سپنسي راکړه او په دې کې ستاسو نه خرچه شوي پیسې به درکړم یا صادر راکړه زه به مالک در کوم ته صادر راکړه خو په جوړولو خو ستا خرچه شوې ده که نه پیسې به درکړم شابه بالمعروف هغې ته ونه وي چې دروازې دومره شی دي به ټوله ورکوه بنا په عرف وکړه دا مناسبت شو شابه او د یتیم مال بالمعروف دی مناسبت د باب شابه دقت بدان خیر ما ته ګوره هلکه دا سوزکې په کرې مال راکړه دا موټر زه په پېښور ته ځم بس په دې کو شریعت تعالی عرف دغه مقدار نه دی ښیي هغه د ستاسو جوړه ده که په 2000 روپۍ چې که په 1000 دی که په 1.5 دی پوهېږي په خبر هېڅ خبره پکې نشته دوباره یې ورسره اړو ضرورت کې ډېر نه لګه ولې لکه پرونه جوړې نه ما ته ریټ معلوم دی که نه نو سفر یې پرې زیات کړو نیم درهم یې ورولېږه شابه لکه زه ورته چې لکه پېښور پورې په څو دی یک طرفه په 1000 روپۍ دی نو چې زه پېښور ته لاړم او واپس په رالم په دویمه ورځ باندې څو به ورولېږم 2000 به ورولېږم ورپسې شه بعضې اجرت معلومي جوړې ته هم ضرورت دی لکه دا خلک سوزکي ته وخېږي او یا دا خلک دغه ته وخېږي ته ورته ویل کېږي فلینګ کوټ ته هغه کې دا نه وي چې هغه وایي چې 10 روپۍ نه 15 به درکوم نه مړه 10 به درکوم نه 15 جب جوړې کېږي سره دا بس متعارف عرفا ترج متعینه ده جوړې جالې به لکې زمونږ په کلي کې یو مولي صاحب خو د قادر مشرف دی ډېر د وجود نه لاغر ستا خو یعنې وجود نه هغه وایي چې سوزکي څوک بس ته وختم پلین کوچ ته وایي ما سره په سیټ باندې یو غټ سړی ناست و زیات د سیټ ځای هغه نیولي او ما لږ ځای نیولي د کلنډر د هغې پیسې غوښتې نو ما وله ربع ورکړه 40 روپۍ کېدې 10 روپۍ مې ورکړې بیا خو چې باباجي 40 روپۍ کېږي پېښور پورې ما ته چې دا باقي به نه علي ډېر زیات نه بولې جګړه جوړه شوه وایي ما ورته وایي چې دوه خبرې دي که د وزن په بنیادي نو دوی زما درې چنده غټ او که د ځای په بنیادي د سیټ نو هغه 3 کسو ځای نیولې دی باقي ده نه وایي وایي کلنډر پړ کړه وایي هغه ما ته وایي چې کاکاجي نه د وزن پیسې اخلو نه د ځای د نیمو پیسې اخلو د سر پیسې دي پوهېږي چې کوم پکې ولاړ دی هم ورکړي
ویږي کنه د چا اخلو دا سره بیا مې ویل پیسې پوره ورکړه دا ګوره اور باندې خبره ده نه پس ودکی دا وخته دا وزن پیسې څو نه سره کله په خبره د ما څو کو سکون دي فکر او به خبره هر دومره پیډونه چې د حد نو باغې باندې هغه باندې چې لکه پیسې ته ډېرې واره د ما خرڅ دې ډېر واټو سړي درونو نه او دا بل سپورت نه دا یې بات کې نشته دا به دې بالکل دفاع من ثمر يخفف تخفيف توكي ذا فعرف بنا كذا خبرها معروف ده مناسبت سبب حدیث گوری بار بار تیر شوی شبا بالکل شریک په شریک کې خرڅول شي شبا مګر شریک د مخکلي څخه پتا باندې خاص کړه نو چې شفعه پکې واجب ده نو شفعه بعد البيع واجبي نو سبت بيع غواړي سبت څه غواړي بيع چا به دي کې بدن سبق وسط ذکر شي ان شاء الله فلا شفعه د شرکت نشتا د شریک په نفس المبيع نشتا شفعه د جوار شتا ها خو دې کې ولا خبره کوي مشاع خرڅي زما ولر شریک کور دی نیم د دې کار نه پاتې نیم زما دې مالک د نیمه در باندې خرڅ کو مشاع دی معین نه دی چې زما د دې خو سره هغه سره معین دا زما د طرف دا هغه طرف یا زما هغه طرف دا غدا نه په شریک اوسېږي هر کوټه شریکه ده شریک ته هر جز هز لیس ده شریک ته او د په خرڅول هیڅ پروا نشته هغه هبه د مشاع کلا کلام شته ابراشي ان شاء الله په کتاب الهبه کې او بیا کې اوس مسله نشته ها دا خلاف دې کې خلاف ما مقونت د قسمت ناراضي چې ما وی کله کلم کوستانین زمو ما باندې خپل نیم خرڅ کو ټول د شو ما مقونت د قسمت ناراضي او کذې په بل چا خرڅو ما مقونت د قسمت راځي دا جایز دی انیم کور مې په بل چا خرڅ کو ما باندې مشقت د قسمت کو راځي خپل لور سره به تقسیمو مغه ته وځه حواله کوم نو راځي چې کنه ما پیسې رسېږي هبه د مشاع دا بیا ممنوع ده هغه کې په ما الزام د ضرر زائد راځي تقسیم مولا کوم ابره خپل باب کې نو بیا کې خو اشکال نشته په پردیم خرڅول شي په خپل شریک هم خرڅول شي شابه بس شوف حقك يقول شي فما لم يقسم کې لکه زمو ضرور شریک ته ما نیم خرڅ کړو فما د خپل روح شو پتول شي دا خپل روح شو نو کله ما بيع نه وي شي شو په وره کېدل شو په سبت صحت تبيع غواړي مخکې دا او چې حدود جدا شو صرفت الطرق اوس براشي دا په شافعي ځای حجتي هغه صرف د شافعي د شریف په مبيع قائل دی نور نه دی او زمونږ د ټولو قائل یو ښه زمونږ حدیث بودا چې الجار وحق بقربه یا بسقبه ربشي ولا شفعه بیا د شریک په حیثیت شوپه نشتا د ګوړ په حیثیت د شوپه بیان کولی شي ها بس زما له شی واغ بغیر زما د اذن اوس مې وی شرا د فضولی سي که زه په راضي شم خو زما شو که زه راضي شم خو زما شو او که زه په راضي نشم نافذه شو په دې دغه باندې په دې مشتری باندې او بيع د فضولی هغه موقوف یا کتاب زما د نه دی ما کتاب خرڅي فاذن دا مالک لو تر پسې اشاره دا بیا خو نافذ دی د دې ډول من کې کما په اجازه ورکړو زما شو او الا قد نافذ او بیا چې خودي په شرا کې خودي کتاب ور اصل مبيعي سبا خو وسیله ما مخکې ویل تمهیدات دي امر مې تمهیدات دي نو بیا چې په دوا غشت کتاب پر ده شو بس اخو بیا اوس زو شو شرا ها هذا وجد حديث دري تروز الذي بيدي شبه حديث الغار
شابتي بان شما بل ځکه دی چې ونه لري به صاحب ملري بوتلی ها رنګېدل معنا دې کړی یتذا مو سمانا مې وکړه رنګېدل دماغ کو کې الله لګه جړه چې کوي ها نو شیخ الاسلام وکړه اما قال شیخ اما قالو بنا پوي وکړه خو بیا اخلاص وو نو الله ولا خیر ورته یعنی پکار دا وا چې مور پلار له شي جوړه خو دې نور بچو له ور کړې وکړه مور پلار په خپه کېدل نه ودا خسر زو خبر ايه داغا توسل بالاعمال الصالحه دي شبدي او زورا رجو توي او بل کې په بخاری کې دی وی دی اوروز رجو توي زورا جوار شبا دغه مناسبت دباب شو دا اجیر په مال می شرا وکړه ویګه رسو په هغه راځي شو کنه شابه ها بالکل کول شي اختلاف پکې نشته مشعان فوقت ببر سري ها دغه ګوره ک بيع او تر شراء او تر څه کې د تاسو ته وجه کې چې ابيع اتبيعه بيعا ها بالکل جائز دي ها ویاد ساته رئیس اذن د مولا ضروری دی که مخاطب ډېر ضرورت نشته ها او سلمان كان حرا فظلموه وباعوه وسبيع عمار دام دغه سلیقه وسهيل وميدان دا سهيل دام برینو غریخه دام د فارسو او دا ظالمان علوم ته تختولو ورپسې شاه یو قریه تقای کې بادشاہ د بادشاہانو یې جبار د جواب ورونه فقيل وتو دخل ابراهيم یو قریه ابراهيم بنم دی خدای وسره دی من احسن النساء دا حرامي دا بادشاہ چې نو دا دخل شوقي نو استاد یو تو لګا ان یا ابراهيم من هذه التي ما قال اختي او ورمخ کې شي وی دی ښا دا ویلو چې په مخ خدمت زموږ بغیر بل مسلمان دي ته زما خوري دا توریه شو کنه او دا وتولي وجه مشهور خلک یو سو امارت بل سوي نه دی ویلي بعض حضرات وایي تا مفسرین لیکلي دي دا وتذکر چې ما به درو جن کې نه ګوري ما وتوي دا خور دا بخاری کې تل شوی یارا بشي وی چې وتوي چې دا مې خور دا نو بیا به نه بوتلا داسې او کوي چې دا مې خدا دا اول مې دی به بوتلا تا مفسرین لیکي خبره ټیک نه دا خو وتوي چې خور دې دی بوتلا بیا دې بوتلا ولې چې وتوي خور دا څه نه دا څه وا کوته به او چې دا زما خور دا بوتلا خو به بوتلا خو دا سړی به نه واجه او کوته به او چې دا مې خدا دا نو بیا به خزان بوتلا سړی به واجه تاسو پوښښ په خبره دا مې خور دا بوتل په پار صورت کې بوتلا او دې خوروالي کې به دا سړی ته بچ کې دا غي وایي ځای خور خو اسم خلق ور کوي کنه چاله اور خو اسم څوک چاله ور کوي نو دا یو بادشاہ سره پاتې شون ته چاله او خلک دې څنګه واغسته تاسو ورته دا پری خو بیان ځا په زور ته چا په نکاح کړه په جبر ته چا بوتلا ځکه یو خاوند به خدا څه او خلک چې بوزي خلک دې نو دا خور خاوند به نه وجه د خځې خور ور به نه وجه د خځې خاوند به وجه اصل وجه دا
شابه ثم لنا أن تخلت في حديث الدنيا قالوا عنك يغني والله أن يأتي على الأرض هو بغير ويبني دخل الفرق بلا وي إن على الأرض إن في من مؤمن غير وغير تانا إلى أول زمان بالنشطة يعني ديني روح فورة أكا الثلاث كذبات في ما يريد أغفى اعتبار السورة كذلك السلام فقال الله من كل ما عملتكم يدرك ومن قد إلا لا تشكر أحسن إذا يدرك فقط أحد غط تقريبا فالجو بخبيب بخويدا وقدنا تقريبا نمك يترك فولا قديم مرشو قل ويدا خبر بويدي كي جدي قديم مرشو دا جنجال فمارا دي نو خدای ته پریرن په اور ته ثم مقام الیها شابه فقام الله وتقال وتقول الله من كل ما عملتكم يدرك ومن قد إلا لا تشكر أحسن إذا يدرك فقط أحد الله يسلم يقال قد استغرقوا وأتى في الفتنة والفتنة فقال والله ما قدموا إليه إلا الشيطان في اليوم الإبراهيم وأصبح آدم فرجع بالله فقال أن الله وأقدم وليدة من زير على خدمة لراكلا دي مناسبة سباب شو يعني هبة حربي شو لا تجي شو هبة حربي هبة سيدة عتقيم سيدة بيع وشرين سيدة شابتي مناسبة هذه جملة ترجوها إذا المملوك من الحربي أو هبة الزمين حربي ترجوه أو ينتخب حربي كذا جاي ده نور كذا لا تمثل معلوم سواء والنور ده نور حديثنا معلومين نعم قال حدثنا الإمام بن جعفر رحمه الله تعالى رضي الله عنه أنا قال من قبلنا يوم كان وعبد الزمارة يقول فقال قبل هذا يا جماعة وجاء مثلا في اليوم كان معنا إلى أنه مكروه إلى شأنه وقال عبد الزمارة هذا ما نسبت شابه وجاء كان شأنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شأنه فقال له يا عبد الزمارة ولا بجاز او د وینځ زوی نو معلومیږي دا چې عتبه د خپل وینځ مالک شو نو چې د وینځ مالک شنو بیع سیدا هبه سیدا شرع دا مناسبت ده دا په محمول په ورع او ما ویلي د شبا اذان بل چاته مبلا کوم د اصل مالک فلار د آیات وا ګوره نو دا سره غلامو دا مخکې د کافرانو په ملکیت کې او خلاصه شو وان يكون ذلك ولكن يدل على لیکن د رښتیا وایم چې د غلام نه ما سورته انا صبي د ماشوم د فارس او چې اخلاق او پرون کې خاص ذات د ترومي د مجازي نسبت ته ها ومن قال كل ما قال كنا تعالى جل قال كنا رسول الله يا حكيم وكتب ورغم قال يا رسول الله لا يعلم كل واحد او تعالى بالناس جاء من سيد ما كان يوم فأخذني شهادة وقال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناسبت ده سله رحمي عتاقت کړی دي نو معلومیږي دا چې د ملک صحیح دی صدقه صحیح شو اعتاق صحیح شو په حالت د کفر کې ها بلې د ټول علماء اتفاق چې د میتي سرمن قبل الدباغت خرڅول ممنوع انتفام قبل الدباغت غشتل ممنوع او د میتي سرمن په دباغت پاکي کیسه امام مالک یو خدای مسله تبل کوي امام مالک ته وی د میتي سرمن په دباغت هم نه پاکي او مسله اساس و د مالک نه وینا د میتي سرمن په دباغت پاکيږي دباغت نه پنځه اتفاق است جائز دي قبل اتفاق کې قبل الدبغ هغه چې دا علماء اتفاق دي د فایده د چې نه خاصول شي ها او دې خلک سره د هیڅ معنی نه راځي یعقوب بن مالک وقال لنا ان الله تعالی شاهد انا وبيد الله كان في يحرم ان عبد الله تعالى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا ګوره ظاهر کې خدا معلوم دی چې د کچا سرمن نه پیدا غشتي شي نه پیدا بغیر دباغت نه غشتي نشي خو وایي کې یو بته بيږي شبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ابن في وتقتل طويها هذا مكاني حديث يقول يقول لي مناسبة الرافعة
جنس دې سره نه بدلېږي زواج کې فواز له قدرت نه پرې مقصد پرې دې ملي کول ډل جوړول او هغه سرکه په مقیاس کوه او جنس بدل شو کې سوپر پکې ختم شو شابه دې خیره مراد ده خبر په معنا دې انشاء دا ګوره خیرت مراد لعن الخراصون جمله خبریه په معنا دې انشائیه سره ده مراد نه خیره ده خیر دی او روح پکې بیا ممنوع وإن قال حدثنا الله بن عبد الواحد قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي قتل قال كنت عند ابن عباس اذا كنا الى الرجل فقال يا ترى الدنيا بالاسلام بما ان او پلاس کار کوم ها د تصاویر جوړو ها لکه من صور صورة پلاس جوړو یو په ماشين جوړو ډیجیټل تصویر جائز دی ولې جایز دی وې ځکه چې دا وړي نقطې په دې موبایل او په دې کیمرا کې راځي راځي وړي پټینه نقطې وي خطونه پټي په نظر نه راځي او په قهوه لیکلي چې هغه تصویر کې دا غي شکل تصویر په نظر نه راځي دا جایز دی ها دې ته وګوره لیکن معالم دا تک څه شي دا چې کم په کیمرا تا واغ په ډیجیټل ټیک ته چې دا په کمپیوټر کې تک پټینه په سترګو په نظر نه راځي او معالم څه شي تصویر دا څوک دې لپاره باندې دا ټک په پکې پروتي دا نقطې به پرتی وي تر پاره خلک وباسي معالم زما ضرورت راغی نو کار کوم په سکرین ځانتا معالم زما ضرورت راغی د دې نه کاغذ هم منتقل کیږي ا دې اخبار او رسالې هم منتقل کیږي نو کوم نه حلال او مولانا صاحب من صور صورة مطلق ده خیلی دي څه شوي چې المطلق وي جایز داخلي او کله ماشین د وجه نه ته حرام حلاليږي نو بیا به خمر حلال حرام هغه زمانه کې پلاس جوړې د لوپټا جوړېږي په ماشین د ماشین د وجه نه خور هله حرمت نه بدلي مقصد ته وګوره علت ته وګوره مقصد او علت ته وګوره اوس پراتی ده تاسو یو شکل جوړ کړی روح الله برکوي فکر روح وسواچه هغه کوم دغه علت دې کوم دا علت يخلق كخلقي هغه کوم دغه علت دې کوم دا علت هغه د ماشين شراب کوم سپر دې کوم سپر علت مشترک لغتا په اطلاق د تصویر کیږي عرفا په اطلاق د تصویر کیږي علت هغه دا مشترک دي نو کوم نه جواز راغی تاسو په یوه په خبره حدیث بدل وای نه کنه دا خو جی د دې داسې مثال دی لکه چې سړی په شیشه کې ګرځي وته مخامخ راځي اګه څو د جواز قائل دي نو هغه د خیال دی هغه متحرک یادای هغه کوم یو یادای متحرک یادای ډایرکټ تصویر یادای دا غیر داسې مثال دی لکه غر په صفات څنګه مرمر ته ودرې دي شیشه ته ودرې دي او ته په ګرځي مړه نقش دی هغه تصویر خو نه دی دا خو تصویر دی ولې تصویر دی مولانا صاحب دا چې په کیمرا ماته مخامخ دی اونې ولا کیمرا ځان پوي کړو ځان کوم پوي کا دلته دې ماته کیمرا مخامخ د ټي وي کیمرا دی یا بل او ډایرکټ ال تخود لیکيږي نو دا ډایرکټ نه دا لاول منتقش شي لاول ذی صورت شي نو دا غي نه پس ال منتقل کیږي کزه ته اقوا چې د شیشه نه شیشه کې اس په نظر نه راځي او دینه کزه اقوا چې مو تک ور کې نه پته منتقش کړو کنه او په محفوظ پروت دی دینه کله شیشه نه اقوا چې دا غي نه دویم تصویر په اخبار رساله نشي منتقل کول او دې کې منتقل کول څه دي او زمالا ورسره بلد مزلو کو زبور ته کېږي لیکن سبب د څومره لوی فتنه دی ها ته خو د ټي وي سټیشن له اجازه ورکې او په دې حیثیت ورکې چې ګورې شروط के साथ हमारा मकसद ये नहीं ऐसा न हो कि हमारा मकसद कोई गलत ले ले हमारा मकसद ये है कि डायरेक्ट हो हमारा मकसद ये है कि औरत न हो हमारा मकसद ये है कि ड्रामे और फलान न हो نو تاسو پکې 15 په تقیدونه اولګول نو معلومه کیدا چې دا 15 په تقیدونه کې دي شي ها په دې څوک بچي صرف دې لپاره دا سټیشن ما ماته خو چې هغه صرف دغه لپاره استعمال دي
الا ماشاءالله او بیا او ټیک هغه به دغه استعمال کی لیکن ما یو جواز پیدا کړ زه به دې لپاره اوس کیمرې ولا تصویر به علم کې ولې زه په دغه اسلامي ټیکر وګورم هغه به اصل شی خي دا ستا په نس جایز شی به خي او ما ته جواز پیدا کړ زه اوس کوله موري چې دغه اسلامي شی په ګورم نو چې هغه په ګورم کنه نو سره به مې بل قوم دې شیطان وې دا بل مو شیخ الاسلام څه بدنه جوړي ورما فاصله ده ګوره هغه باب د صدن الباب د ستر کتابونو بعضی امر په نفسه جایز وي لیکن هغه سبب د گمراهۍ او د ضلالت ګرځي نو رسول الله مبارک هغه د حرام او اطلاق کړي بند کړي په اول الامر کې خو زیارت القبور ولې بند کړي یروست اجازه ورکړي نو ولې مخکې بند په لومبه ورته هدایت ورکړي چې دا څه کوي نه جایز دي یروست هم دغه هدایت ورکړي ولې ورکوم مخکې باندې کو او رسول جواب ورکړي نو ما خبره کوي نو داسې نو نظر ساتل سری او دا څه ګوره سفر پسې شه حتی ينفخ فيه ګوره علت دی ها هغه سړی یو غټه سویلې وکړه او خدایا دا خو زما کسب په دې کې دا به زه څه کومه دا به زه او د غیر دي روح هغه په جسد کې تعالی دخل شته او د روح د جسد په تخلیق کې ست دخل نشته او غیر دي روح په جسد کې تعالی دخل څه کوټې موږ جوړو غر جوړو ویګه په اونه کارو اې کې موږ له دخل شته نو د هغه تصویر جوړول جایز او روح والا د هغه په جسد د هغه تخلیق د هغه په بدء کې د هغه په هیڅ قسم مسیف کې زموږ دخل نشته دې نه چې جماو کې واسه ولې په خبر نور دخل دې کې کوم دخل ورپسې شه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة الإنسان في الخمر وبه ما أبدا أبدا وبه خلقتنا في الجسم وبه خلقتنا يعني وجعلنا الجسم كما وجدنا عن تعالى أن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أن تكون يوم يوم وقبل ما تكون ورجل عقل ورجل استاجر لغابن من أمن ورك أعطوا بي الأمان خير له ثم غدرها فرق الصوت او بالکل کافر باندې ځای کول چې ازمه کې د حق څخه بس جزئیات په زور راځي چې اجازه کول شي حدیث پکې تیر شوی دی ها هغه کله مسله تیر ده شابه او بالکل کول شي دا مضمونه دا عبد الله ابن عمر خپل لري ده ها اب پکې شرط دی په مجلس کې ها هذا الذي يوجد هنا في الدوخه الصور ها لو قد تدريب لكن تبين حجه تقليد لا هذا الجنس يودي التنسيه فكي خير تفاضل جائز ها وإن قال حتى نقول عن البخاري قال حتى محمد بن زيد بن عبد الله قال كان الذي تكيل وقال لا تجد بين المطار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم لا بعد البعير درهم من بدرهم من نسيئة تنقل الزرع لا تسيري تأخذ نفس خلاف يدا بيد ها أو ها ترجو شابت يا أو ده مناسبة دي مثال أو بلا من دار كن السفيه في مقابلة يا دي بلا واحد استبدال جائز دي ها اسمانا خواهی ده مناسبت دباب چه خرصی کو بس تو پیسو خرصو لیکن ولیکن خبر دادا یلتم جماعت هم شوق خرصول مخشرک تی خوالتا جماعتا او چه جماع وصلو کنو حامله گردی او چه حامله شی بچی خرصولی نشی دا چه بچیو شو مولده شو بیا نشی خرصول صدقو وكيف طرف العد فعزل وكسين نبي ويتفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا نفي فنفي داخل في إثبات خير عليكم أن تفعلوا ولكن دعوة الروج ليس نسبة تتبلى وأن تخرج دنيا إلا وتعرج في علم الله تري حمقا هذا المعنى نشواته كذي شابتين لك بيع مدبر من خبرك كذا ذلك قدني واش من سبيله المدبر لا يباع ولا يهب
او بل مې چې مدبر په قسم مقیده او مطلقه دي باذن الامام خاصه التفصيل فرنا بلو سير شباب انما مدبر مقيدات لا امام خلصولي شيء حالات تجيبون ها يا واجب خبره کوي نو دا وی زعامه د مدبر یو غیر مدبر مونږ وایو نه مدبره خاصه په دلیل د هغه روایت د دار قطنی المدبر لا يباع ولا يهابهم ومن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تساوت احدكم كل بين جناح فليجلسها الحمد لله يسال عليها تمينا فليجلسها يريد بنشتا مراد دې فليجلسها مصطلح دوی بسوري معنا وکړه مناسبت ده فليبيعها معامله دا وین د صدا مدبری او رقیق غیر مدبری هم وینه مدبره خاطر ده او د استبران مخ جما وصل نشي کوله سفر وصل ولې چې تاوین در مملوک کړه او جما نشي کوله جما به الکه چې استبران به خیر راځي شبا او تفصیل او مباشرت کوله شي وګوره چې تاسو مخکې وقال له ولو بمثل ولسان تجنو او كان او او دا باقی دې استبرا ضرورت نشته او چې حامله وینده په پر خیر باندې د دشمن نه واقعتم جما باندې کې وسره تاسو وضع هذا حملين غير حاملي استبرا بالحيض او ده حاملي استبراق وضعي ده حمل ده شبته قدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله عليه حديث الشبري شابه مناسبة دغل خلال السفر في روان ده استبراء بالحيض نفسي وترواتر في مكنها حلت عدتي فرشو هذه غير كهام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي محمد سبحانه تلك ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم خرج الى المسجد فقال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا وانا اهو في عبادتي فليتسعد ان يكلمون فرسله سبحانه كثيرا انتهى المسجد حتى تركبوا ورفع المسجد والاسنان ومن خلفتنا خلف بالكل اتفاق بجدا حرام بيجي شبا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحق يوم المسلمين الله رسوله وكان والذي وسجد والأسنان يستحيل على الله على أساس محمد الذي يحقق سبيله وسلم عن كفر وتدعوه بها الجلود يسبح ويسبح بحنا فقال له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذا الله يهدي الله حدثها أن من جمع كان يحكمها أكملها بار كتابتي وقال الله في حدثنا عبد الحديث قال حدثني فلسل أعطاهم من يوم الجنة عن الأنام بحمد الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله وإن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال فلما عليه السلام في كتاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم مثلا كده دخل هذا اختار فباب كده كلمه شابتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصل الكلمه وما يسبقني وقال ما كان وإن قال حدثنا حجاج بن محمد قال فلا من يعود الى جهتنا فلا تسالني حجاج ولا قال بمحله فكنا نستدعي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الدم دي لا معنى کوي چې په حجامت پېښه یا رسول الله مبارک په خپل ابو طيب له غور کړی دی شابه او مسائل دا کتاب اللباس کې دي مصور دا صورت د زیروح وی د میت وی دا صورت میت ته صورت څه دی دا د حافظ ذکر دی میت کې د براعت استتام ته دغه اشاره ده د دې صورت جندې د صورت میت ته شابه بس کې امام بخاری ډېر آسان کړی دا کتاب الدل ګران دی په ترمذی کې دلته لږ آسان دی ما ته ګورل ونه مختصر بيع جلد فعاجل تمام لفظ د بيع چې دی نو دا عاجل مخکې کا عاجل په حروف التهجد کې الف مخکې عین ورستو تصبرني دي ان شاء الله حروف التهجد کې الف مخکې عین نو بيع نه پسوایا عاجل فعاجل بس واضح خبره سمانه نقد پیسې راکې زمي احتفال غلط دي د سلام ویل کېږي سلام سلف قرض ته ویل کېږي د
لیکن مبيع خلاص شو توس پیسې راکې ضرور دی میاش پس په غنم درکو او نور په هدايت کې دی په ترمذی کې راشي دي کې بعضي اصول شرطونه دي کین به معلومي دونه بدرکو وزن به معلومي دونه کیلو بدرکو جنس به معلومي غنم بدرکو نوع به معلومي کوم غنم دی د پنجاب کې د پاتې هغه جدا قسم او هغه جدا نه صفات به معلومي صفات پیژنه د خوراک لپاره اخلي که تخم د لپاره دی تخم غنم شي غټي او روغ وي د خوراک هغه خیر په واله می پروا نه کوي موضوع د تفصیل بخیر کوم دې برات اصلاح دې تفصیل بخیر دا به کوم دې کې سپارل دي موضوع تفصیل نو دا بعض لس شرطونه صاحب د هدايت ذکر کړی دي دوه پسې باب السلام کې کوي معلومه او دې خلاص د عمرو سره فقدنا اسماعيل بن ابي بکر فقدنا جوامع الجنه هم دې ذکر کړی چې نه جام کې بعد یو فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوانا في استفهام كما جاء ورحمه وربك أو يعمل أثر تشكيك معه فقد أنت نفسي كما يتبسك كلمة ولي کدی وخت د مالک سره دا شی نی پروا نشتا او بازار کې بلوي ولی او که بالکل بازار کې غنم نو بالکل علاقه کې غنم شتره نه نو هدايت لیکلي جان ول سلام منو کما سره نی نو بازار کې بوالم چې کله نیټه راشي او کبنین ورستو صفته لګي بازار کې بیان نه د قادر په تصدیق د ببيعين شمع چابته ومن قال حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل وعن ابي بن جحش بهذا في كلمه عن الوحي معلوم قال تلقى من جهه معلوم ومن قال حدثنا ابو بكر قال عن روايه قال قال ان ما كان في كلام عن الحال ان يا مسلم لو قال ما قال فلماذا ما صلى الله عليه وسلم وهم في كلمه یو دو قانون کول شي اجوري مارکیټ کې خوشته کنه شابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من معلومي تقلت لهم اصل وسرني پرواني ستته سرني بازار نه بواجی کنه ها انا كنت اقول لك يا اخي انا محمد بن ابي بكر قال قال عبد الله بن شداد وقول ان عبد الله بن ابي بكر قال ان يساله حتى لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فقال عبد الله بن يقول النبي قال او زراعي اهل الشام ترى انا بدلا تاسو کو تاسو رسته دي دې تاسو کو تاسو رسته دي وسره لسه په بازار نه وایي ها ثم راى الى عبد الرحمن جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تكن على بن فلحتنا نقول الذي فلحتنا خالد بن خالد بن عبد الله بن سيدنا محمد بن ابي بكر هذا وقال فلحتنا في محيط والشعب وبه فلحتنا خالد فلحتنا غير عن سيدنا وقال هذا قصدي مضبوط الوسط مضبوط النوع مضبوط الجنسي طلب کی جائے حیوان کې څه کو الګا د پیسې والو مې خپل مالا ګډان راځي ګډ کو د یو ګډي دوه بچي وي یو قیمتي وي بل د یو غوا دوه بچي وي یو قیمتي وي بل کم دغه هغه کې خو ضبط نشي کولای اځوي یو غوا فیر دی بل غوا کم یو اصله د ودريږي په یو کا بل اصله نه ودريږي یو نسل خي بل نسل خراب شل خبرې دي پکې چې ضبط توسط نه غي کې نشي کولای ها والدليل وقال عبد الله بن زبير عن سنة قال حدثنا شيباني وقال المسلمين وبه قال حدثنا ابو بكر دې زمانه کې فارامو چرګانو پټلورو کې پولیس دا هغه دا غټ تاجران په وزن خرڅي غټ تاجران هغه څه خرڅي وزن ضبط کې ټیک ته واړه غټ پکښتا نو بیا هغه په شمیر خرڅي یا ګناه ده یا ناجایز دی او چې په وزن خرڅي هغه مضبوط
شابتي قال سيدنا الصحابة الأشعري قال سألني عمر رضي الله عنه عن النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترجم وحتى يدرك هذا خبر سيرة شبه وإن يدرك حتى يخلق وعن حتى شكرا يخلق البخاري كم يبي مثلا سيرة تفصيلا ها ومن حدثنا أولي حدثنا شكرا عن عمرو بن عبد المسيب سيدنا عمر عن فقال ابن عمرو بيع ایمان السلام کو جائز دی بيع ایمان السلام تجربه بمیاش پتر کوم دو میاش پتر کوم درې اخو جائز دی ها حتى يصبح الرجل او بيع لك كم وقت ما تفصيل تدريس صورة من الرجل بشرط القطع بشرط الترك على النفي او قطع نظر الشرط شبتي تفصيل من طويل دي حضروا ونهى علي ولكي بسهل وتأخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام حتى يقول وحتى يقول كل ما يقال الجهل وحتى يخرج او کم کول دي په شکی کې تبا دا غنم نه کوي غهنم ته غشته شي او کفیلم ته غشته شي شابه ټول بابو امام بخاری ذکر کوي ها دا ګورې سیاست ته ترجمه ثابت ده هغه خو سلام نو خو د توام واغشت او پیسو کې راهنه خاو دی نو کته دلته کې سلام او په مبيعه کې راهن تکېره نو کې خاو دی شبا او په دې باندې قیاس دی دا ګوري مسله دوه د قیاسي شو یو قرآن دا په پیسو کې نو په قیاس سلام او دین په راهن د توسط لپاره نو کفیل څه قیاس ته د توسط لپاره دا به دا نه دي چې کفیل مغز دي فقال دا به معلومه چې کله جوړ نشي ها کوم عقد چې مفسد ذات ګرځي مفسد د عقد وي دا به کوم عقد چې مفسد ذات ګرځي دا فاسد وي ها اخو بيع هذا سلام ندي ها ورثت هدايات ولا ورثت طريقه وتوكل ها وما خير حديث بار بار راضي جواب یاد ساته دلته باب الشفعه والاسترار روان دي او په بل نسخه کې کتاب الشفعه دي څه کنه نو خاتمه ته د اجل مسمى کې اشاره شو برات اختتام کدا رسو کتاب الشفعه هڅه کم دي نو برات اختتام کې اجل مسمى کې برات اختتام ته اشاره شو چا به او دا ګناه ده دا ناجایز دی دا طریقه مجبوره ده څه پته لري چې بچی نه خروړي کنه وروړي ها او مسله دې راشي دا نو دا په بیع ده ګناه ده سلام ګناه ده جی نو به وایو هم مختصر دي کې تلميذي کې لګو کړي دي کې مختصر دي ومن حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا معمر بن ادريس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبيل الله عن ذو بس اوس قرانه چې دلته کې پوره ځان په کې خبره سره شفعه د شفع نه ماخوذ دی په لغت کې ځم راوي او په اصطلاح کې څه ته ویل شي حق د تملک على المشتري بما قام عليه حق دا تملک لکه دما په گون کې تاسو مت خلص کړه نو دما حق دی د تملک چې د مالک نه لازم کی جبران على المشتري استحقاق کني قاضي له یا به ترا کې یا به قاضي له بما قام عليه چې پسو د مشتري ته پروتي او مناسبت د معنا لغوي سره واضح ده د ځمکه اصلي په ځمکه سره ځم کول هو دا حق چا دی
دا حق د تملک دی چا لپاره بس رکوع کې اختلاف د امام بخاري سره یو څه راوړی دی ترمذي کې بیا تفصیل دی التبراش ان شاء الله د امام بخاري په نسبت باندې دا حق د تملک سره د شریک په نفس المبيع لپاره لکه مولانا صاحب تمهید د تکیر من خبره آسانه یو شریک په نفس المبيع لکه زما او ضرور شریک از نه قد افکار مفاصل او ذل خپل څخه صومه نو هغه په ما حق شفعي لري د شرکه په نفس المبيع لپاره یو شریک په حق المبيع دی ادا زما ځمکه جدا راځي جدا را ولختې د وبخورم شریک دی په کوم چې وبر راځي لاره مشرک ده او زه خپل ځمکه خرصوم نو په ما خپل شریک په حق المبيع شفعي کولی چې کنه شي کولی او دریم جواب دی لار زما جدا راځي جدا زما د ځمکه دې په مدار لختې من جدا دی هغه د لختینه صدیق د دې دیوال نه پورې غاړه ځمکه ده هغه لارم جدا ده او لختې جدا ده نه لاره کې شرکت نه په لختې کې شته صرف جواز امام شافعي رحمت الله علیه د لومبیا قسمه د شفعي قائل دی چې شریک په نفس المبيع د دوار وسطنونه دی قائل او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جماهیر دې څومره دي بلکې احمد یو قول کې هغه سره مرګره او جماهیر دې خوادي هغه د دریو قسمونو د شفعي قائل دي شریک په نفس المبيع اغلب حق تملک شته شفعه کولی شي شریک په نفس المبيع کولی شي او جارم کولی شي جار ملاصق ورته او نور تفصيلات د دې ورېدلي ترمذي کې راځي اوس مخکې د شابته شفعه ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعه حديث کې اشاره او معنا د ترجمه او وقف شابته هذا نمشي بالشفعه في كل ما لم يقسم ولا تقسيم نشوي فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه دا شافعي سے مستدل دي پتاو لګیدل چې شریک په نفس المبيع شفعه کولی شي او چې لارې جدا کړي یو بل او حدود واقع شي نو شفعه ختم شو او زه چې لا شفعه کې محکمه شفعي ته اشاره ده فلا شفعه للشريك في نفس المبيع فلا شفعه للشركه شرکت توجه شفعه نشي کولای وایي او یا بل خبره وکړه ډیره مزیدار معنا چې تاسو شارحین تعارض نه کړی والذي يظهر لي درس او کما اغدا چې دا شفعه د تقسیم د وجه نشتا تقسیم شفعه کله ده چې زه په بل چا خرڅه کما الله اکبر او چې نفس قسمت می اوته دا قسمت سبب د شفعه نه دی دا خو احراز د خپل ملک کوما نو شفعه به ما سو کولای شي خبره ورسېده دا ما درته وایي پر پته شه دا تعویلات می ولې وکړل ذکر اوس حدیث را روان دي په شابه او دا ول صحت چې هغه شریک کوي چې دا ټول خاصو اصلي کنا او ته نه دي په بل ځای خاصو ولې دا حق دي دا ګناه ده دا نه پټه خاصه ها او کاږي اجازه راکړي چې اغلب حق شفعي ختم شو ها بل سره دي دي حاضر دي او دي تغییر نه کوي چې لکه زي لمتي ولې اخلي او شفعي ختم شو شابته ابو راقي مولا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب التعمير بكيت ذلك فقال والله ما كان ما حدث والله ورا وتوكل الصحابه جي بخلك دي بفجاء راغي مسوري بن مخزمه فوق جلال کې خود ذکر ابو رافع چې مولا د نبی المعتق يا صاحب ما نه دو کوټه ستاسو کول کې زمانہ واخله وقال سعد والله المقطع مبنيه مسوري والله خامخابا ورا ترنګړي ورته وي وقال سعد والله لا ازيد اخلب خذي مال فتنور ضرر زيات راتي ضرور ضرر زيات ناخذ والله لا ازيدك على 4000 منجم اخذ مقطع منجم تشتنك الى اجمل مقطع كنغده خل ابو رافع لقد اوتيت ما تغب في 500 دينار ملاوي تسلو صورا کې او ما رسول ملا ضرور ضرر هم را کې ما تاسو ملاوي نو 500 دينار رسول دې هم جوړيږي په دولت کې ضرر ورته 500 5000 سو نو تسلو ضرر کې او بل څوک 500 دینار یې شپږ زره درهم راځي ډېر ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اتيتكما اي بقربه بعدنا به درکړي وای ما حالکه ما ته 500 ملي واقعا ایاو نو ته حقدار تعالی له تقدیر دا خورته دیانت یعنی قانوندار چې تاسو یې بل درکې نو شفیع به په حق اخلي وایي دا د دیانت منظمون دلیل دقه الجار احق بسقبه دینه مشوف على جوار ثابت کوئی څه خبر هغه کې جما د غدري تعویل او دی وجه نه مې وکړ چې دا حدیث ما سره موجود دی شابه امام بخاری میں اعلان دی کباب پکې کې خو
والاستدلال د دین نه کوم مونږه هغه مخکې نه کوو شابه وفي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة وقال حدثنا علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو عمرو بن قال يوم بارك الله فينا رضي الله تعالى عنه قال رسول الله اذا هنا امي قال بس نو دا امام بخاری د استدلال کوي چې دوه گاونډیان نو حتی شفعي بده چاوي چې اقرب وي منك بابا بس صلى الله تعالى على خير خلق او دې په خبره ارجو مطلب دلته بچا ته دلته ها بچا ته دلته تاسو درته وایي څنګه وایي الله تعالی وایي حاجات مدینہ العلوم محترم دي کنه دي ډېر شخصیت دي نه کې ستاسو او قاری ته پیژنه کنه آیا د ظاهر نبی ته ټول پاتې کوي علماء او محبتي دي علماء او سره تلك تعلقات راځي په دې کې خاص خبره نشته څه په خیر راځي دعا کېرونه دیتا اچھا ستا علي ستا چې له دې خیرونو برکات نصیب علي د دنیا او آخرت خوشاله نصیب علي د هموم او احزانونو محفوظ ساتي او الله پاک دې حوادث او زمانه نه حفاظت کوي اچھا دې مدرسې ته دعا کوي دې خدمت کې د مدرسې الله مدرسې ته ترقی او برکتونه الله رسول دې خدانو او سره مدد او دې ټول په ژوند کې الله برکت واچي مال کې الله برکت واچي علي سي مور محترمه ایمان دعا او دې الله ورته صحت او شفا او دې سي ټول الله دې په کاروبار کې برکت راوړي الله دې زموږ د ټول ناراضي شي او الله دې زموږ طالبان عالمان حاضرات او درسي مفسرين الله دې څومره بیماران دي په مجلس کې په کورونو کې چې تاسو ورته صحت او شفا ورکړي پای دوستان دې زموږ یو بیان دي وي تاسو ته الله ورته خیر او برکت او عافیت ورکړي الله زموږ د ملک وطن حفاظت الله زموږ د مدرسو او غوا حفاظت او الله زموږ ټول مشاغل دینیه قبول کړي او الله توفیق ته ورکړي برحمت